د زړګي ویني بلو زلا زلا جوړو د زړګي ویني بلو زلا زلا جوړو د ژوند تیرونا د امید رڼا رڼا جوړو د ژوند تیرونا د بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہفتے کا دن ہے اور ہم آئے ہیں جمرود سر کمر میں. یہاں پہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو آئی ڈی پیز بھی ہیں, وہ غاروں میں رہ رہے ہیں. تو ابھی ہم اس کی طرف جائیں گے, لیکن اس سے پہلے ہم نے جو ہمارا احتشام بھائی ہے urdu.com کے ساتھ کام کر رہے ہیں, ان کے جگہ پہ آئے ہیں اور میں نے اس کو بولا تھا کہ کچھ لوگوں کو یہاں اکٹھا کرو جو یتیم ہو, معذور ہو, یا ایسے لوگ ہو جو بے بس ہو. تو ان کو اکٹھا کیا ہوا ہے. تو ان کے ساتھ میں پشتو میں بات کروں گا اور ان کے ساتھ انشاءاللہ اپنی تنظیم کی طرف سے پی ملی پیگر 10,000 روپے مدد کریں گے. اچھا ہاں ستا سنم دے بچے عالم ستا پلار سکار کئی دیاڑی کئی کم زے کی دیاڑی کئی جام کے ہاں دا بچے ستا رسید دے دا ولیسا او دا دی 10,000 روپے دی دا با دی پلار یا مور لور کی تاسو لپی اختر لسواری. ہاں ٹھیک شو. ہاں نجیب ستا پلار سکار کئی مو پلور تلا ہاں پلار میں تلا ہاں د والد صاحب چې دی هغه یو کال تبلیغ لتلی دی, نو د مزدوري وغیره کور څوک نشته, دا یو ماشوم دی. ها دا والا بچی ستا رسید او دا دی 10,000 روپے. ٹھیک شو. ها ستا پلار څه کار کوي بچی؟ اور کې دیړي کړه. ها د والد صاحب چې دی په غر کې دا کانو مانو کار کوي, لکه کاڼي ماڼي هغه کاڼي نه چې قیمتي کاڼي, دا د سنگي مرمر او دا وغیره وغیره چې کوم دي او دا په دیاړۍ باندې دا کاڼي ټکوي, هغه روړي ته جوړوي, هغه کې مزدوري کوي. نو دا والا تاریخ بچی ستا رسید او دا دی 10,000 روپے. ٹھیک شو. ها ستا پلار څه کار کوي بچی؟ وفات تلګرا پاسه ستا پلار وفات شوی دی. څونه وخت وشو؟ ډیر کال وشو. ها دا والا ستا رسید بچی او دا دی 10,000 روپے. ٹھیک شو. ها ترا پاسه میرا ستا والد صاحب څه کار کوي؟ نگه چی بیمار ده. بیمار دی. د والد صاحب ذهني بیمار دی, یعنی ذهني معذوره دی. نو په کور کې د ګټې وټې څوک نشته. دا یو محمد عامر چې دی دته ټول کور په حواله دی, دا ونیسه او دا دی 10,000 روپے. ټیک شو. ښه عبدالغني ترا پاسه عبدالغني ډېر زیات کمزوری دی او احتشام به یې وي چې د والده صاحبه ډېره زیاته بیماره ده, نو که دې دیاړي مزدوري کې پای کې د هغې هغه دوایي وغیره نه برابرېږي. ښه او د ده ستا زوی هم بیمار دی ورسره؟ زوی دې معذوره دی او په بیبي باندې داسې چل دی؟ هغه هم لږه بس دماغ یې لږ هغه شوي. ښه دا ستا رسید دی. ٹھیک شو. او دا دی 10,000 روپے. نو دا مونږ څو ته ورکړي؟ 1 2 3 4 5 6 6 که نه, دا شپږ فیملي ستا مونږ 60,000 روپۍ په یو ویډیو کې ورکړي چې کوم هغه کسان دي چې ښه پسمانده دي او یا د غربت د لکیرې نه لاندې ژوند کوي. نو دا پیسې چې چا رالیږلې وي, هغه د سعودي عرب نه وي که د دوبۍ نه وي, کوم زما ملګري دي په کوم خیال هم رالیږلې وي, په کوم مقصد هم رالیږلې وي, نو الله دې په هغه ځای کې په کار راولي چې په کوم ځای کې اړه